الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب والغيبة يفتران الصوم صدق النبي الكريم. بعض دوستانو د بعض مسائلو تپوسونه کړي دي، د هغې جوابونه ویل هغې دوستانو دپاره لږ یو پوټې ضروري ګڼل غواړم. خو د هغې نه مخکې تمهیداً د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث مې ولوست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه څیزونه روژه بربادی، یو ته دروغ وای، بل ته غیبت وای. دا دواړه روژه ختمی، خو لیکن روژه داسې نه ختمی چې روژه پې ماته شوه، خو د روژې چې کم برکت دی او د روژې کم عظمت دی د خدای په نیز او د روژې کم ثواب دی، نو په دروغ او په غیبت هغه ثوابونه ختم شو، برکت ختم شو. که یو سړی دروغ په روژه کې وایي یا غیبت وکړي نو قضا پې نشته، روژه صحیح ده، خو برکت لاړ ختم شو. نو زما ورونو د روژې خو ځان له ډېر لوی فضیلت دی. یوازې دا نه چې دا په موږ د الله د طرف نه یو ذمهداري ده، موږ به پوره کوو. د ذمهدارۍ سره ډېر لوی اجر لري او ډېر لوی ثواب لري. نو پکار دی چې موږ د روژې هغه ثوابونه او برکتونه برباد نه کړو. هسې دروغ ښه شی نه دی. قرآن شریف کې په دروغجنو د الله لعنت ویلی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دروغ وایي د هغه د خولې نه داسې بدبویي ځي چې یو میل ته فرشتې منډې وایي، فرشتې ته تښتي. او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک دروغ وایي یو ځلې وي، بیا چې د دروغ عادي شي نو د الله په نیز یو صحیفه ده د کذابینو د دروغجنو، په هغې کې نوم ولیکلی شي. نو چې کله فرشتې دې یادوي نو وي فلان کې دروغجن، چې خدای پاک یادوي وي فلان کې دروغجن. او چې کم سړي رښتیا وایي او همیشه رښتیا وایي او قصد کوي چې زه به دروغ نه ویم رښتیا به ویم، نو د الله په نیز چې کومه صحیفه ده او رجسټر دی د صادقینو، په هغې کې نوم ولیکلی شي. نو فرشتې کې یادوي نو وي فلان کې صادق او رښتونه. زما ورونو دروغو نه ځان ساتئ، ډېر لوی جرم دی او ډېره لویه ګناه ده. دریو ځایونو کې شریعت دروغ جایز کړی دی. هغه هم زموږ علما وایي پې کوشش دې کوي چې صراحتا دروغ دی ونه وایي، توریه غوندې دی وکړي. یو دا چې ښځه او د خاوند په منځ کې په یو څیز اختلاف راځي، جګړه راځي، جدایي راځي او خفګان راځي، او دا دوی دا ښځه یا دا خاوند د هغه اختلاف نه ځان بچ کوي، د هغه جګړې نه او څه دروغ ووایي چې زموږ منځ کې جګړه جوړه نه شي، اختلاف جوړ نه شي، نو خیر دی، دا هم جایز دی. دویم چې له دوه مسلمانانو منځ کې څوک جوړه کوي نو هغې کې هم دروغ ویل جایز دی. که رښتیا وی د یو سړي خبره وی، دا خو یو دشمن د بل په سر ډېرې خبرې کوي، نو که دا درېمګړی چې دا جوړه کوي دی د هغه ټولې خبرې بل ته ورسوي، خو جګړه دومره زیاته شوه. او درېم په جهاد کې چې کله یو سړی د جهاد په میدان کې وي او دی په هغې کې د دشمن د ختمولو دپاره او دشمن د ګیرولو دپاره څه دوکه وکړي یا دروغ ووایي نو دا جایز دی. هم علما وایي کوشش دی کوي چې په دې کې د صراحتا دروغ ونه وایي، داسې لفظ دی وایي چې هغه شکل د دروغ وي، شکل یو شانتي د دروغ وي چې بل پې هغه تیر وځي. په دې دریو ځایونو کې توریه ورته وایي زموږ په عربی کې. نو بیا په روژه کې دروغ او غیبت خو بالخصوص نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دی، د دې نوم اخیستی دی. ښه بعضې څیزونه داسې دي چې هغې روژه څه ماتېږي او په بعضو نه ماتېږي. یو څو چا چې تپوسونه کړي دي د هغې په رڼا کې، که یو سړی اودس وکړي او خوله کنګال کړي او لا د اودس نه پس خوله باقاعده هغه د اوبو د خولې نه وغورځوي
او بیا هم په خوله کې څه لوندوالی رطوبت لږ پاتې شي او د لاړو سره تیر شي، په دې روژه نه خرابېږي، روژه پې نه ماتېږي. دلته لاړې غالبي دی او دغه رطوبت موهوم هم دی او لږ هم دی. که د یو سړي غاښ وینې شو، دې د لاړې زر توکي د تیرې شوې، مثلا چې تیرې شوې فوري د لاړې وګوري، نو که وینه پې غالبه وه روژه یې ماته شوه، او که نه لاړې پې غالبه وي وینه پې کمه وه روژه پې نه ماتېږي. خو په دې باندې کفاره نه لازمیږي. که یو سړي پوزه په بره راښکه او د پوزې دا ګند او بلی بره تیر که، اگر چې دا تیرول نه پکار، دا نجس نه دی، پلیت نه دی، خو مستقذر دی، د انسان طبیعت ته نفرت کوي، نو دا سړول پکاري، بره به نه راکاږي. خو که یو سړي پوزې له کړس ورکه او په ناګمان یې راتاو کړه، هغه ګندې بار تیرې که، نو په دې روژې ته هېڅ نقصان نه رسي، روژه پې نه خرابېږي. که یو سړی په سترګو کې دارو واچوي یا رانجه په سترګو کې واچوي د روژې په حالت کې، او دې لاړې توکي او په لاړو کې هغه توروالی م راشي، یا په حلق کې د دارو هغه خوند م راشي، نو په دې روژه نه خرابېږي. دا د مساماتو په ذریعه یو شی دننه لاړ، نو چې کوم د مساماتو د دغه نرو رګونو په ذریعه معدې ته یا دماغو ته ورسي، په هغې روژه نه خرابېږي. د منفس په ذریعه، د لوی لارې په ذریعه چې دماغ او معدې ته یو شی ورسي، نو په هغې روژه ماتېږي. یو سړی سر غوړ کړي، نو بعض انسان چې سر ډېر زیات ومږي، نو په دې حلق کې په دې مرۍ کې غوړوالی محسوسوي، نو سر یې غوړ که، اگر چې مرۍ کې غوړوالی محسوس که، نو په دې روژې ته هېڅ نقصان نه رسي، روژه پې نه خرابېږي. زمونږ پخوانو فقهاو لیکلی دی چې په غوږ کې یو سړی دارو واچوي یا اوبه واچوي، نو په دې روژه ماتېږي که نه؟ یاره وایي دارو به نه اچوي، په دې روژه ماتېږي. مخکې د فقهاو دا خیال و چې ګنې دې غوږ کې یو سوری دی او د هغه سوري په ذریعه دا دارو دا خېټې ته یا دماغو ته رسېږي. نن نوې تحقیق علماو چې کړی دی، هغه یې دا کړی دی چې غوږ کې هېڅ قسمه سوري نشته او پرده لګېدلې ده. نو که دارو واچوي، نوې تحقیق د علماو دا دی، د اطباو او د ډاکټرانو د ناستې او د هغې د مشورې په بنیاد، نو که غوږ کې اوبه واچوي او که دارو واچوي، نو دا دننه نه ځي، دا واپس راځي، نو په دې روژې ته هېڅ قسمه نقصان نه رسېږي. که یو سړی په یخ ځای کې ولامبل، په یخ اوبو ګرمي شوې ده، ګوډ چارې کړې ده، یا د واورې مشین ته ننوت او دومره یخ شو چې تنده یې ختمه شوه، نو په دې روژې ته هېڅ فرق نه رسي، روژه نه ماتېږي. خو علما وایي که بې ضرورته چا دا چل کو، نو یاره کراهیت راځي تنزیهي دا چې غوره کار نه دی، نور ګناه پکې نشته او روژې ته څه نقصان پې نه رسېږي. که یو انسان انجکشن وایي، دا ما مخکې بیان کې ویلې، نو انجکشن باندې روژه نه ماتېږي. دا د مساماتو په ذریعه دارو دا وجود ته لاړل. که د لاندې یو انسان پچکاري وکړه، په هغې هم روژې ته نقصان ورسېد او ماته شو. که یو انسان الټی وکړې، دا تپوسونه ډېر کېږي چې په الټو روژه ماتېږي او که نه. نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردانو په دې مسله کې متعدد اقوال دي، ډېر اقوال دي، خو چې کوم راجح او مفتا به دي د اکثر علماو، نو هغه درته ذکر کوم. ادا چې څوک قصدن الټی وکړي او په ډکه خولو کې، دا دوه شرطه شو، نو روژه پې دوړه شوه، ماته شوه. یو قصدن، یو په ډکه خوله. نو که غیر اختیاري چا الټی وکړي، اگر که په ډکه خولي، نو روژه پې نه خرابېږي. اکثر د زنانه چې کله حملي په ګېډه ماشومې، نو دې وخت کې د الټۍ ډېرې زیاتې کوي، نو دا قصدن نه کوي، دا خو بې قصد او بې اختیاره کوي، نو په دې روژې ته هېڅ قسمه تاوان نه رسېږي. او که ګوته یې په خوله کې ورکړه، تالو کې او غړب یې ورکړه، الټۍ وکړې او په ډکه خوله وې روژه لاړه، او که په ډکه خولې نه او لږې وي، نو بیا پې روژه نه ماتېږي، نقصان نه رسوي. نو د الټو دا خبره یاد وساتئ، دوه شرطه شو د ماتېدو، یو دا چې قصدن وکړي او دویم په ډکه خولې.
که دې دوه کې یو شرط هم خطا شو نو بیا پې روژه نه ماتېږي. که یو سړي په روژه کې شیطان خطا کو احتلام یې راغلی بې اودسي پې راله نو دې لامبي لامبلی شي په دې روژې ته فرق نه رسي په دې احتلام. یا د شپې یو انسان په غټه بې اودسۍ کې مبتلا شو او دې د سبا خطو نه پس لامبي پروا نشته لامبلی شي صرف دومره به کوي چې پوزه به نه تره خیبره به اوبه نه راکاږي او غرغړه به نه کوي. نو زموږ بعضې فقهاو لیکلي دي چې روژه کله ماته کړي نو بیا دی پوزې ته راکاږي او غرغړه لیکن دا مرجوح قول دی ضرورت نشته. روژه ماتې وخت کې ضرورت نه د غرغړې شته او نه د پوزې د بره ترخولو ضرورت شته د اوبو. سفر باندې یو انسان دی شهري سفر 76-77 کیلومیټر نو که روژې ورته نقصان نه رساو نو بهتره دا ده چې روژه دې ونیسي او که نه تکلیف و په سفر کې نو بهتره دا ده چې نه دې نیسي خو بیا به یې قضا کوي. اوس که چا روژه نیولې ده او دی بیمار شو نو اوس به پال آسانه نه ماتوي اوس به اله ماتوي چې د بېهوشۍ ته رسي یا بیماری سختېږي یا مرګ ته رسي ټینګولی نه شي خلاصه ده نو بیا که روژه ماته کړي نو خیر او که نه داسې ماته کړه په معمولي څیز د ماتولو څه خاص ضرورت ورته نو ګورې بیا به د دې کفاره راځي بیا به د خپله روژه هم قضا نیسي او 2 میاشتې پرله پسې روژې به نیسي. که یو سړی او ښځه په روژه کې یو بل ته نږدې شي او هغه پوره نزدېکت یې وکړه نو د دواړو روژه لاړه دوړه شوه او کفاره هم پې لازمه شوه نو سړی به د خپله هم نیسي او ښځه به د خپله روژه هم نیسي او 80 به پرله پسې نیسي. لیکن بل څه نشته پرله پسې به نیسي که طاقت یې نو چې ته 80 مسکینانو له بیا خو روټۍ ده او ښځه که بیا دا پرله پسې روژې نیسي او د دې پکې منځ کې حیض راغی بیماري نو خیر دی په هغې پرله پسې والي ته نقصان نه رسي چې بیماري ختمه شي بیا دې پې شروع کړي. مسواک په روژه کې مږلی شي هېڅ نقصان پکې نشته. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي اول کې مږلی شي اخر کې هم دې کې څه فرق نه پرېوځي. سپری په روژه کې په خوله کې نه شي کولی دا رطوبت تېرېږي دې سره روژه ماتېږي. پوزه کې ناشم نه شي کولی او پوزه کې هغه بره دارو بره راکاږي دا هم تېرېږي په دې هم روژې ته نقصان رسي دا به نه کړي. که غیر اختیاري روژه پې ماتېږي که غیر اختیاري لوګي او د ده تېر شو او یا دوړه تېره شو د دې نه انسان نه خلاصېږي ما جعل علیکم فی الدین من حرج په دې روژې ته نقصان نه رسي. او که یو سړي سګرټ راخ که چیلم یې راخ که چیټۍ وواله او د چرسو بوی یې راخ که روژه یې دوړه کړه او یوازې روژه دوړه کېدل نه دي کفاره هغه 80 روژې به هم بیا نیسي خپله به هم قضا نیسي. نسوار ګورئ نسواریان دوکه نه شي هلکه دا نسوارو نه توبه وباسئ خوشې شی ترې بل نه شي ښه بدبویه شی دی نسوار په کومه خوله چې ته د پیغمبر مبارک نوم ولې او ذکر کې نسواریان دې نه خفه کېږي زما خبره ده اصلاح نو نسوار د روژې میاشت د نسوارو د پرېښودو بهترینه ذریعه ده. غاښونه تورئ یوې دا نقصان د خولې نه بدبویي ځي دا دویم نقصان تیریږي معدې ته رسي دی دریم نقصان وری خرابی دی څلورم نقصان د پیسو تاوان دی دی پنځم نقصان د مسواک ضد شو مسواک د خولې خوند خشته کوي دا د خولې خوند خرابی دی بل نقصان او چې نسواري نسواره چولي نو خدای دې ورته مخې ته مولا نه ودرېږي چې دې انټوشي لا بیل وکړي چې انټوشي وکړي د مولا سپینې جامې ټولې لاړې سپری شوې نو نسوار ګوره یاد ساتئ نسواریان نسوار وانه چوئ په روژه کې روژه دوړه ده ولې ځکه دا تېرېږي دا نسوار دا ما په طالب یو نسواري طالب تجربه کړې هغه وی نه تېرېږي مې ته واچوه خوله مې پې ښه کنګال کړه اوس مې نسوار واچو شونډه کې واچول ما په خبرو اترو که مې پرې چې دا مسله ته هېره شي بیا مې ورته نسوار توکه تویې کړل مې خوله کنګال که غرغړه به نه کړي خوله یې ښه کنګال کړه ښه زبردسته پاکه یې کړه غرغړه مې پې اوس مې دا وکړه
چې حیا وکړل لاړې ټوکړې نسوار پکې رالل مې ودې لیدل برکت راورسېد که را ونه رسېد برکت رسېدلی او خلق ته که نو رسېدل نو نسوارو سره روژه ماتېږي په دې وجه چې دا تېرېږي او چې تیر شو نسوار او واده چول نو روژه دې هم دوله شو شپېته به ورسره بیا نور هم نیسي نو خدای هم پرې خفه کېږي دا یو څو مسایلو زما په ذهن کې او بعضې دوستانو تپوسونه کړي د هغې جواب مې وکړ نو زما چې څوک د آواز اوري ټولو ته دا درخواست دی چې په روژه کې به د دروغو نه ځان ساتي او د غیبتونو نه ځان ساتي او د ګناهونو نه ځان ساتي چې روژه مو قیمتي شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د شوال د روژې نه پس د رکوټ اختر د میاشتې د ړومبي نه الله فرشتو ته حکم وکړي جنتونه ډولي کې نو چې فرشتې د جنت په ډول لګیا شي نو دا به څنګه ډولې کوي فرشتو له خدای څونه طاقت ورکړی او چې د الله مدد هم ورسره شامل نو 11 میاشتې د جنت په زیب و زینت ولګي داسې کي چې بل شان الله دې مونږ بوځي چې مونږ ووینو نو چې کله د رمضان لومبی ورځ چې د رمضان دا لومبی نو د الله د عرش نه یو هوا وروالوځي په حورو باندې نو په هغې هغه هوا ولګي او ډېره خوشبویه اعلی نو هغې وي یا الله په دې میاشت کې د خپلو بندګانو نه مونږ له هغه څوک منتخب کا چې زمونږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغې سترګې په مونږ یخې شي د رمضان میاشت د خدای 11 میاشتې جنتونه ډولې کوي نو د رمضان د میاشتې د روژو پوره خیال ساتل پکار دي چې په هغه آدابو ونیولی شي چې کوم آداب مونږ ته رسول الله مبارک ښولی اوس یو سړی ځمکه کې فصل وکړي نو که ده د زراعت په اصولو عمل وکړه نو فصل به قیمتي شي چې ټیم په ټیم دی دغه کوي سره اچوي او ټیم په ټیم ورته دی اوبه اچوي او دی چې کم د زراعت اصولي په هغې اصولو په دایره کې دننه لګیا دی نو جرب به وله 20 منه هم زیات کوي او که دی غنم وکري او ځمکې اړولې مې قابل کاشت دي خو د زراعت په اصول عمل ونه کړي بې ټیمه سره واچوي زیاته واچوي او دارنګې دارو ورته بې ځایه واچوي ګڼو کري مثلا نو هغه به هغومره غنم ونه کړي چې کم پکار دی نو ګوره چې سړی فصل کوي نو د زراعت د اصولو د زمیندارۍ د قاعدې د اصولو مطابق چې کوي نو فصل یې ښکلی راځي او که د هغه اصولو خلاف ورزي کوي فصل یې ښه نه راځي یا یو سړی بادي کوي نو د پلستر چې کوم اصول دي د هغې مطابق چې دی پلستر ورکړي چې دومره به سیمټ وي دومره به شګی او دیوال به ورته ښه مدیدار ترکې او ګرماله په دې به مږي نو پلستر به مضبوط وي او که ته پکې سیمټ ډېر هم واچې او شګه کمه واچې او دیوال دې ورته تر کړی نه الون نه نو دا فایده نه ورکوي هر شی چې کوي نو د هغه سید د اصولو مطابق به کوي نو فایده به مزیدار وي دغه رنګې روژه مونږ ته د خدای رسول ښوولې ده او الله ویلې ده نو د الله او د رسول اصول چې مونږ ته بیان کړي دي د هغې لاندې مونږ روژه ونیسو نو ډېره زیاته به قیمتي شي او که د هغې اصولو نه هټ کر مونږ روژه ونیسو برباد به شي نو دا څو مسلې مې بیان کړئ الله دې مونږ له د صحیح روژې ونیولو توفیق راکړي او الله دې په مونږ د غیبتونو او د چغلو د دروغو نه په امن و امان کې وساتي او بالخصوص زمونږ هغه وروڼه چې مسافر دي په بار ملکونو کې دي او زمونږ دا بیانونه اوري هغه غریبانان نن سبا په ډېر مصیبتونو کې مبتلا دي د کورونو د وجې نه په خپلو کورونو او په دغه کې دننه پراته دي په بیټکونو کې او په خپلو کمرو کې نو الله پاک د هغې مدد وکړي او رب العالمین دی دا کورونا د ټول مسلمانانو نه او د اقوام مسلم نه لرې کړي او زمونږ د دې ښکلي ملک ته ته خدای حفاظت نصیب کړي د روژې میاشت الله په خیر او عافیت په مونږ تېره کړي وصلی الله علی النبی الکریم وعلی آله واصحابه اجمعین برحمتک